چې زما د عمر تقاضا د خوند وتلا کستا د مینې اندازه د خوند وتلا هغه کتاب په کې کله کله سر ښکارا کو نن هغه ښکلې دروازه د خوند وتلا ډېر محترم صدر محفل جانزیب خان راقم مومن صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او موږ سره مختصر ټایم کې د خپلو زرینو خیالاتو اظهار شریک کړي هغې نه بعد به مشر مېلمه نیازک خان نیازک صاحب اورو ستاسو په دروند استقبال راقم مومن صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لږ په خاموشۍ د ټول نه اول زه د جی ایچ ایس د ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول پلانګار د هغوی د عملي دلته سیکیورټي فورس ملګري ولاړو د هغوی د خلیل عثمان خیل د هغوی ډیره شکریا ادا کوم چې دومره ښکلی پروګرام یې جوړ کړ او د ملګرو ستاینه هم پکې وشوله د فاروق نیازبین صاحب د ودان عثمان خیل شاهد علي شاهد صاحب اقبال افشار او تر صاحب بس مجبوره له کبله هغه حاضر نشو هغه ته هم په دغه ایوارډ حاصلولو باندې مبارکي وایم مرکزی مومن پښتو ادبي ټولنه دا هڅه کړې ده او دا سلسله یې شروع کړې ده نیازک صاحب چې موږ د لیکوالانو شاعرانو ادبپاله پښتونپاله څومره ملګري دي د هغوی په ژوند باندې هغوی نازوو دغه ډومبی په دې سلسله کې ډومبی پروګرام دا موږ په یکاون کې کړی و بیا دویم چې کوم دی هغه په انبار کې وشو دریم هغه بله ورځ په صافو تحصیل کې وشو څلورم پروګرام نن په پړانګار تحصیل کې وشو انشاءالله موږ به دا هڅه یې که خیر چې زموږ خپل ملګري ادیبان شاعران لیکوالان ملګري د هغوی په ژوند باندې ونازو څنګه چې شاهد علي شاهد صاحب خبر وکړله چې موږ د اندیش صاحب دغه له تلي وو په اوچو کې هغه بیا ونه نو انشاءالله دا سلسله به ودرېږي نه او په دې باندې د دې په شا باندې نثار مومن لالا چونکې لاړې خو د هغوی هم ډېره مننه ادا کوو ځکه چې ډېر کلک ملاتړ موږ سره کوي د پښتو ژبې د ادب د پرمختګ دپاره د دې ونې کې چې کوم هغې دپاره دغه اوبه او دغه د کوم څه ضرورتونه چې دا پرې تناوره شي نو د هغې دپاره د هغوی موږ سره کلکه ملګرتیا او د هغوی یو جهان مننه نازک صاحب نه به شعرونه اورو او ملګري هم تنګ شوي دي ټایم ډېر وشو نازک صاحب زه راځئ ډېر ښکلی شعر راته مخامخ ناست دی د دپاره یو دوه شعره ډالۍ چې څنګه چې په مرګ د کلمې ناوړمه داسې د تکې سرې جنډې ناوړمه څنګه چې په مرګ د کلمې ناوړمه داسې د تکې سرې جنډې ناوړمه د خپو بیزار د بدلولی نشم د باچا خان د نظریې ناوړمه او تل به په لار د دې کاروان سره ځم زه د پښتون د قافلې ناوړمه بله ورځ په باجوړ کې ډېر یو بدرنګه واقع شوی و ډېر ځوان هلک هغه شهید کړی شو په ډېر په دردۍ سره هغه دپاره یو غزل ډالۍ کومه او بیا به ډېر بلها شعرونه د نیازک نه اورو نیازک صاحب وایي قاتل نه دا تپوس کوم چې په څه باندې مې وژني قاتل نه دا تپوس کوم چې په څه باندې مې وژني پښتون یم بس په دغه یو نامه باندې مې وژني
ګناه مې خرڅه ده او تر څو پورې بمرمه ازل نه قربانېږم پلار نیکه باندې مې وجني نو والله که ځانم سپین که د تورمخو په کتاب کې والله که ځانم سپین که د تورمخو په کتاب کې په ښه باندې مو وجني هم په نه باندې مو وجني والله که ځانم سپین که د تورمخو په کتاب کې بخښنه غواړم والله که ځانم سپین که د تورمخو په کتاب کې واقدار مې کې غدار په دې بانه باندې مې وجني جلبل صاحب نو اصول خو څه په کار دي چې پړکوم دي نو مړکوم دي اصول خو څه په کار دي چې پړکوم دي نو مړکوم دي په ښه باندې مې وجني هم په نه باندې مې وجني او پښتون وطن مې ډک د جواهرو د لالونو پښتون وطن مې ډک د جواهرو د لالونو د لال د خپلې خاورې خزانه باندې مې وجني او مختار ده چې راقم د هر پښتون په مرګي جاړي داسې وایي راقم د هر پښتون په مرګي جاړي داسې وایي ارمان د پښتنو په پښتانه باندې مې وجني یو جهان مننه ډېره مننه په دغه غزل باندې په دغه خپل شعرونو باندې ګل کاکا ته خواست چې راشي هغه لیټ هم رالی ستړی به کو چې موږ سره خپل شعرونه او خیالات راته ستړتیا را سره هم شریک کړي ستاسو په زړه استقبال کې